نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای درې سيزونه داسې دي چې دا انسان ته د اور د جهنم نه خلاصي ورکوي. یو پاغي کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی فالعدل فی الغضب والرضا، عدل کول، انصاف کول په وخت د غصه کې او په وخت د رضا د راحت کې. کو غصوی هم د عدل لمن د انصاف لمن نفریدي او کو رضاوی نو هم انصاف کوي انصاف نفریدي. عدل دا ډیر لوی سیز دی. د ظلم نه ځان ساتل. په بنی اسرائیلو کې یو قاضي و هغه به فیصلې کولې، فیصلې به یې کولې او ډیر نیک سړی و، خو چې کله مړ کېده نو ده یو وصیت وکړو، یاره زه خو مړ کېږم، ما د خلکو په منځ کې ډېرې فیصلې کړي دي، کېدای شي په دې فیصلو کې زه خطا شوی یم، خو زه د الله تبارک وتعالی نه سوال کوم چې الله پس زما د مرګ د خلکو ته وښیه چې په کومه فیصله کې ما ظلم کړی دی، انصاف مې نه دی کړی، د خلکو ته پس زما د مرګ وښیه. نو خلکو ته وی چې کله زه مړ شم نو زما دا جثه به پرېږدوئ، دې ته به ګورئ، کو چېرته په ژوندانه باندې ما ظلم کړی ضرور به الله تاسو ته ښیي، ځکه ما د الله نه سوال کړی دی چې الله پس د مرګ دوی ته وښیه. نو چې کله دا قاضي مړ شو دا جثه یې داسې پرته وه، خلکو ورته کتل، څه ټایم تېر شو نو دا یو غوږ یې غایب شو، ختم شو، غوښه مخه ترې لاړه، چې لاړه خلک حیران شو، یاره د قاضي صاحب غوږ څه شو، اخو تلال ختم شو. نو الله تبارک وتعالی دله پس د مرګ د خبرو هغه طاقت ورکړو. نو دې قاضي خبره شروع کړه، وی زما دا غوږ الله تبارک وتعالی ځکه غایب کو، ختم کو چې یو ځل ما له دوه فیصله کوونکي راغلي وو، نو ما د هغې یو تن خبره واورېدله، خو چې دې بل تن راته خبره کوله نو ما له هغه داسې څه خبره وکړه چې ما له پرې غوسه راله، غوسه راله، نو ما د هغه خبره ختمه کړه چې ته چپ شه او خپله فیصله مې واوروله. د هغه خبرې ته مې غوږ کېنښودو، د هغه په خبره ما له غوسه راله، نو ما د هغه خبره پوره وانه اورېده، هغه ته مې ته چپ شه او ډایرکټ مې خپله فیصله وکړه. الله تبارک وتعالی راته وفرمایل چې ای قاضي صاحبو تا فیصله کړې وه، په غضب کې دې کړې وه، په غوسه کې دې کړې وه، او د یو تن خبره دې اورېدلې وه، د بل تن خبره دې نه اورېدلې، ځکه مې دا یو غوږ ختم کړو. دا د دې غوږ سزا ده. نو انصاف پکې، ظلم نه به ځان ساتي، کو رضا وي او کو غوسه وي، خو د انصاف لمن به نه پرېږدي. د اردو یو کتاب دی، د هغې نوم دی مکافات عمل، په هغې کې هغې مصنف رحمه الله د یو امیر صاحب واقع را نقل کړې ده، او هغه واقع په دې ده چې یاره زما نه ظلم شوی او د الله تبارک وتعالی ما له د هغې سزا په دنیا کې راکړه، په دنیا کې د هغې سزا راکړه. هغه امیر صاحب هغه واقع بیانوي، وایي زه په ملیشیا کې وم او زمونږ سره یو انډیوال پاتې کېدو، خو دا انډیوال به هر ټایم غصه غصه او خفه به، هر ټایم به دی خفه غمجن به. وی مونږ به چې شابي جمعې ته تلو نو دلته مونږ شابي جمعې له لاړ شوي چې نه ځم در سره، نه به تو مونږ به ورته ګشت له وځو، نو د مې ګشت له نه وځم. مونږ په ده باندې حیران او ډېر کوشش به کوو، خو دی نه برابرېدو. وی څه ورځې داسې وشوې چې دی بلکل کوټه کې پروت او نه راوتو. ما د ملګرو نه تپوس وکړو چې هغه پلان کې، هغې وي چې هغه چاچا خو په کوټه کې پروت دی، ډوبار ته روځي نه. ما چې زه ځم خبره اتر ورسره کوم چې څه مسله ده ورته. وی زه ورغلم، وی دغه چاچا چې دی ما ته په ژړا شو. ما ورته ویل چې خیر دی، ولې کور کې څه مسله ده؟ وی چې کور کې څه مسله نشته دی، دا تا به زما نه بار بار تپوس کوو چې ته هر ټایم غمجن خفه خفه، نو ما ته خپل تیر یو عمل را یادېده، د هغې د وجې نه به زه په خفه وم. ما ورته ویل څه مسله وه؟ وی ما ته وي چې زمونږ د پلار ډېر زیات جایداد و، ډېر مالدار سړی و، او زما ځواني وه او مال ډېر او جایداد ډېر، زه ډېر په نشه کې وم. ما ځان په مینه باندې واده م وکړو، مور او پلار مې مجبور وکړو، ښځه یې راته وکړله. چې ښځه یې راته وکړله
بیا مې مور او پلار ولګېدل، موږ ټول وروڼه یې جدا کړو، وروڼو له یې خپله حصه ورکړه، خویندو له یې خپله حصه ورکړه، هر یو تن ته یې خپله حصه ورکړه. چې ټولو ته خپله حصه میلاو شوله. زه مې په دې پلار پسې څه ورځې پس رالم چې یاره تا چې کومه حصه ځان ته پرېښې دا ماله راکړه، دا ماله راکړه. پلار به راته وایي چې تا ته خو ستا حصه میلاو شوې ده او ما چې دا کومه حصه ځان ته پرېښې دا خو ما دې دپاره پرېښې چې په ژوندانه کې پرې خپله ګزاره کوم او که مړ شم نو ما وصیت کړی چې دا به یا مدرسې ته یا جومات ته دا ځای ورکوي، دا کومه ځمکه چې ما ځان له پرېښې ده په ژوندانه باندې به زه ځان له خپله خرچه کوم او که مړ شم نو پس د مرګه به یا مدرسې ته ورکوي یا جومات ته ورکوي او تا ته خپله حصه ډېره زیاته میلاو شوې ته نوره څه غواړي. دا حصه چې راته وکړه ما په پلار باندې ګزار وکړه او ګزار مې ته وکړو، داسې سخت ګزار مې ته وکړو چې د هغه د پوزې نه وینه روانه شوه، دا پوزه یې زما په دې سوک ولګېدله او راتاو شو. چې راتاو شو په دې کې مې مور راله، وروڼه راله، خلاص یې کړو. مور مې راته وویل چې څه مسله ده؟ ما ورته وویل چې لکه دې په ځمکو باندې څه کوي، بوډا شوی دی، نو دا خپله ځمکه دې ماله راکړي که نه. مور چې مې د پلار حالت ته وکتل نو هغې نور څه ونه ویلو، وایي چې الله مونږ له خو دې بچی راکړی دی نو دا حالت دی زمونږه، الله دله نارینه اولاد ورمکه، نارینه اولاد وله مه ورمکه، ځکه که دله دې نارینه اولاد ورکړو نو سبا به د ده سره دا کار کوي. ده خو د خپل پلار سره داسې وکړو خو الله زمونږ بچی دی، مونږ پرې خفه کېږو، ته ورې داسې اولاد نه ورکړو چې سبا دی د هغه د لاسه په عذاب کېږي. ګوره مور او پلار خو هر څومره خو بیا هم خیري په خوله باندې نه راځي، هوښیار مور او پلار هم هغه چې بچو ته خیري نه کوي. نو هغې په دولت ترس کو چې ده خو په خپل پلار باندې ګزار وکړو، خو که سبا د ده بچو ضرور به په ده باندې څه کوي؟ ګزار کوي، مکافات عمل دی که نه، سبا به د ده سره دا کار کوي. نو د مور د خولې نه مې دا الفاظ ووتو چې الله نارینه اولاد ورله مه ورکوه چې سبا ته دې په تنګ نه بیا. په هر حال خویندې راټولې شوې، وی خویندې وایي چې یاره زمونږ دا حصه واله خو پلار ته څه مه وایه، پلار ته څه مه وایه. وایي د خویندو هغه حصه مې واغېستله، هغه مې واغېسته. په هر حال نشه تماشه کې ومه وخت تېرېدو، په ښځه باندې مې کینسر مرض ولګېد، ځان مې چې په مینه کومه ښځه کړې وه په هغې کینسر ولګېدو. په هر حال الله تبارک وتعالی په هغې بیمارۍ کې ما له هغې نه 4 نونه هم راکړې او ما چې څومره جایداد هغه خرڅوه په هغې لګوه، جایداد خرڅوه په هغې باندې لګوه، حتی تر دې پورې چې هغه بیبي مې وفات شوله، د جایداد هم خلاص شوم، ښځه هم وفات شوله. خو نارینه اولاد مې ترې ونه شو، الله دې 4 نونه راکړې. بیا مې ځان له دویم واده وکړو، الله تبارک وتعالی د هغې نه 3 لورګانې راکړې، خو بیا مې نارینه اولاد ونه شو. بیا مې بله ښځه د نارینه اولاد دپاره وکړه، د هغې بلې ښځې نه الله 4 نونه راکړې. ګوره 11 لوریانې مې شوې، اولنۍ نه 4 شوې، د دویمې نه 3 شوې، د بلې نه څو شوې؟ 4 شوې. 11 لورګانې الله راکړه، خو الله تبارک وتعالی زوی رانه کړو. وی هغه چې دي هغه دویمه ښځه مې وفات شوله. وی نن زه دې وخت راورسېدم بوډاتوب حالت ته او زه پرېوتمه، د جایداد نه خلاص شومه، د ګټې وټې هم طاقت نه لرمه، خو دومره زما سره څوک نشته دی، زما سره اوس دا فکر دی که زه کور ته لاړ شم زه به خورم څه، زما نارینه اولاد نشته، وروڼو رانه لاس اخیستی، هر چا رانه لاس اخیستی، خو هغه د مور خیره وه چې نن الله تبارک وتعالی زه په نارینه اولاد پسې ړوند کړم. ما ته نارینه اولاد نه میلاویږي اوس، 3 ودونه مې وکړو خو نارینه اولاد مې نشته. دا مې مور ما ته په خپل زړه کې دعا کړې وه چې الله داسې نارینه اولاد ورله مه ورکوه څه چې دې د خپل پلار سره کوي سبا به هغوی د ده سره کوي، خو په ما باندې د هغې نه بدتر وخت تېرېږي. اوس د بوډاتوبه پورې مې مزدوري وکړله او اوس پرېوتم د مزدورۍ نه یم، خو چې کور ته ځمه نو 11 لورګانې مې دي او د الله قدرت ته ګوره چې د هغې 11 لورګانو پسې مې رشته هم نه راځي، هغه راته هم په سر ناستې دي. نو مکافات عمل دی کتاب نوم دی، هغه دا مطلب دی چې څه دې وکړم به درته دغه میلاویږي، دغه به درته میلاویږي. نو ظلم به نه کوې، په مور به هم ظلم نه کوې، په پلار به هم ظلم نه کوې، په عامو خلکو به هم ظلم نه کوې، چې ظلم دې وکړو ګوره د دې بدله به درته په دنیا کې میلاویږي. تاسو د خپل کلي تاسو به پکې پېژنئ چې ته لوی لوی ظالمان مخکې تېر شوي وي، په هر کلي کې داسې نوابان او خانان او ظالمان تېر شوي دي، چا چې ظلمونه کړي دي وګورئ اوس په اولاد در په دکې باندې ګرځي، الله نوم ختم کړی دی، هغه اجره، هغه کوټه، هغه کور، هغه جایداد هر څه ختم شوي دي. وګورئ ظالمانو انجام ته. نو یو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي فالعدل فی الغضب والرضا، انصاف کول.
دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والقسط فی الفقر والغنا، میان روی کول، میان روی کول په غریبۍ او په مالدارۍ کې، میان روی کول هر کار کې، میان روی کول هر کار کې. یو شی چې په 1000 روپۍ میلاویږي او بل په 1500 میلاویږي، نو ته په منځ منځ کې واخله، مې ډېر اوچت اخله او چې طاقت تکېږي مې ډېر کمزوری اخله. میان روی کول، کو هغه په کپړو کې ده، کو هغه په پیزار کې ده، هغه په خوراک کې ده. دا نه چې روزانه کور ته چرګان او ګډان راغستي او داسې هم نه چې روزانه دې دال راغستی، درمیانه خرچه چلوه چې څومره ستا طاقت وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شریعت کې بالکل د میان روی حکم دی. حدیث مبارک کې راځي، ترمذی شریف حدیث مبارک دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تهجد په ټیم کې بار تر ووتو، د صحابه کرامو د کور په خوا تېرېدو، نو چې د ابوبکر د کور په خوا تېرېدو رضی الله تعالی عنه، هغه په تهجد باندې ولاړ دی، خو تلاوت کوي، خو ډېر په کلاره کلاره لګیا دی. بیا د عمر رضی الله تعالی د کور په خوا تېرېدل، عمر رضی الله تلاوت کوي، په تهجد کې په چغه لګیا دی، په چغه لګیا دی. نو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سحر مونځ وکړو، نو ابوبکر رضی الله تعالی او عمر رضی الله دواړه راوغوښتل، وی راشي وی ابوبکر سر ستا د کور په خوا را روان و، په تهجد کې د قرآن وي، خو ډېر په کلاره دی. وی دا ولې؟ دا الله پاک پیغمبره ما چې چاته اورو هغه اورېدو، ما چې چاته اورو زه د الله سره لګیا وم، الله په کراره م اورېدلو، چې ورته ضرورت نه و نو ځکه په کلاره کلاره لګیا وم. عمر رضی الله تعالی عنه عمره په تهجد کې تلاوت کو، خو ډېر په چغه لګیا وي. دا ولې؟ وی دا الله پاک پیغمبر شیطان مې زغلو، ځکه تیز تیز لګاو چې شیطان مې زغلو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی ابوبکر आवाज لږ اوچت کا، د دې نه لږ تیز تلاوت کوه، عمر आवाज لږ ښکته کا، لږ په کلاره تلاوت کوه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هر شي کې څه کوله؟ میان روی کول، میان روی کول. نو دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والقسط فی الفقر والغنا، ففقر او مالدارۍ کې درمیانه ځان ساتل، درمیانه خرچه کول، هر شي کې درمیانه چلیدل. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وخشیة الله فی السر والعلانیه، د الله تبارک وتعالی نه یره په پټه او په ښکاره، د الله نه یره په پټه او په ښکاره. ګوره د حدیث مبارک کې سر پټواله الله مخکې کړ، نبی علیہ السلام مخکې کړی دی په ښکاروالي باندې. وجه دا ده چې ډېر خلک په ښکاره باندې ګناه نه کوي، خو په پټه باندې ګناه کوي، په پټه باندې ګناه کوي. نو نبی علیہ السلام فرمایي د الله نه یره په پټه هم او په ښکاره هم، د الله نه یره کول دې ته ویلی شي تقوا، خشیت الهي، د الله نه یره. هیڅوک نشته، هیڅوک نشته، هیڅوک دی نه ویني، خو الله تبارک وتعالی دی ویني که نه، الله دی ویني. هغه بني اسرائیلو کې یو تنو نو د زنانه سره مینه وه، ډېر زیات پرې مین و، نو ده به بار بار د بدکارۍ مطالبه کوله، خو هغې به انکار کوه. بیا هغه زنانه خاوند وفات شو، کونډه شوله. نو چې کونډه شوه سخته پرې راله، د بچو لوږه ترې نه برداشت کېده، نو په ده پسې راله، یاره ما له لږه بچو له خرچه راکړه، پیسې راکړه. نو ده ورته وایي چې څومره پیسې ته غواړې هغه به درله درکړم، خو زما هغه مطالبه به پوره کړي که نه د بدکارۍ. هغه غریبه مجبوره وه، هغې ورته وایي بالکل پوره به یې کړمه، خو دی په باغ کې وویل لومبې دا دروازې بندې کړې ټولې چې څوک وویني نه، نو چې څوک وویني نه. دا سړی خوشحاله شو، زر زر شروع شو، هره دروازه د باغ بنده کړه. نو چې دې ښځې خواله راغی او د بدکارۍ اراده یې وکړه، هغې ورته وایي مونږ ویني که نه، تا دروازې نه دي بندې کړي. هغې ورته وایي مونږ څوک ویني؟ د باغ ټولې دروازې مې بندې کړې، په باغ کې دننه څوک شته هم نه، نو څوک مونږ ویني؟ وایي نه که نه مونږ لیده شو. هغه ورته وایي نه ښکارو. وایي ښکارو یوه دروازه کولاو ده. وایي کومه وه؟ وایي بره د اسمان دروازه کولاو ده که نه، د اسمان دروازه کولاو ده، مونږ د برې نه ښکارو، اول دا دروازه بنده که بیا چې دې څه غواړې هغه وکړه. او د سړي سر خلاص شو، دماغ یې کار وکړو چې یاره مونږ به د خلکو نه ځان پټ کړو، د الله نه به چېرته پټېږو، د الله نه به چېرته پټېږو. هغه پاڅېد او توبه ویسته، وایي د نن نه بعد زما توبه ده، او بچو له مې چې کومې پیسې درکړي دا تا ته هسې پاتې دي، تا ته هسې پاتې دي. د الله نه یره، خشیت الهي، په پټه هم او په ښکاره باندې هم، دا کمال دی، کمال. الله دې زموږ په زړونو کې داسې یره پیدا کړي چې د الله نه په ښکاره هم یېرېږو، د خلکو په مخ کې او په پټه باندې هم د الله نه څه وکړو؟ یره وکړو، یره وکړو.
الله. او بیا نو دا درې اعمال داسې دي چې حدیث مبارک کې منجیات ویل شوي دي، د اور د جهنم نه خلاصې ورکوونکي اعمال کم کم. یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی انصاف کول په وخت د غوسه کې. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي میان روي کول په مالداري او په غریبۍ کې. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د الله نه یره په پټ او په ښکاره باندې. دا درې اعمال داسې دي چې دا انسان د اور د جهنم نه سکی خلاصي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي واما المهلكات، هغه درې ګناهونه داسې دي چې انسان اور د جهنم ته غورځوي، انسان هلاکوي، انسان اور د جهنم ته غورځوي. کم کم یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فهوا متبع، د خواهشاتو تابعداري کول چې زړه دې څه غواړي هغه کوي. دا نه ګوري چې آیا په شریعت کې د دې کار د کولو نه منع شته او که منع نشته. د خواهشاتو تابعداري کول چې د خواهش درته څه وویل هغه کوي، حلال او حرام یې نه ګوري. دا داسې ګناه دی چې انسان اور د جهنم ته ورسوي. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والشح مطواع، بخل او حرص دا داسې ګناه دی چې انسان هلاکوي، بخل او حرص. حدیث مبارک کې راځي وی دا شیطان په بخیل سړي باندې ډېر کوشش نه کوي. شیطان په بخیل سړي ډېر کوشش نه کوي، وی مړه دله دا بخل پوره دی، دا بخل یې هسې اوس د جهنم ته ولي، ماله پې دومره کوشش ته ضرورت نشته. نو بخیل سړی چې دی دا د الله نم لري دی، دا د خلکو نم لري دی، او دا د جنت نم لري دی. د جنت نم لري، د الله نم لري، او د خلکو په بخیل سړی څه خوښ شي نو د خلکو نم څه شی دی لري دی. او حرص د ګناهونو جرله چې دی هغه حرص دی. حرص چې دی راواغس که نه نو بس بیا دی حلال او حرامه نه ګوري. حریص سړی دی ډېر ګناه وکړي، دی بیا حلاله نه ګوري، حرامه نه ګوري، خو دی مال جمع کوي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي په اخره زمانه کې به خلک مال جمع کوي، دې ته به نه ګوري چې دا حلاله ده او که حرامه ده، صرف مقصد به مال جمع کول وي. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي واعجاب المرء بنفسه، انسان په خپل ځان باندې تکبر کول. واعجاب المرء بنفسه، خپل رأی اوچت ګڼل، خود پسندی کول، تکبر کول، ځان اوچت ګڼل، بل ته کمزوري کتل، دا داسې ګناه ده چې انسان اور د جهنم ته ورځي. نو څو خبرې مې درته وکړې؟ شپږ. دا درې پکې کول پکار دي او د دریو نه ځان ساتل پکار دي. درې کم یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي عدل کول، کو غصه وي او کو غصه نه، کو غصه او کو غصه نه، خو انصاف کول دا پکار دی. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي میان روي کول، کو غریبی ده او کو مالداری ده، مستی به نه کوي، میان روي به کوي. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د الله نه یره کو ښکاره وي او کو پټه وي، کو یوازې هم د الله نه یره کوه او کو د خلکو په مخ کې هم د الله نه څه شی یره. نو دا درې اعمال پکار دي. دا داسې درې اعمال دي چې انسان اور د جهنم نه خلاصوي، منجیات ورته حدیث مبارک ته ویلی شوي دي. او درې ګناهونه داسې دي چې انسان اور د جهنم ته غورځوي. نو د دې درې ګناهونو نه ځان ساتل پکار دي. کم یو د خواهش تابعداري کول، یعنی زړه چې د څه غواړي هغه کوي، دې ته نه ګوري چې دا حلاله ده که حرامه ده. د خواهش د تابعدارۍ نه ځان ساتل پکار دي. د حلال او د حرامو تمیز پکار دی. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بخل او حرص، دا داسې ګناه دی چې انسان اور د جهنم ته غورځوي. بخل به نه کوي، د خپل وس مناسب به خرچه کوي، په غریبانانو باندې، په یتیمانو باندې، په مسکینانو باندې، په خپل کور والو باندې د خپل وس مناسب څه به کوي، خرچه به کوي، بخل به نه کوي. او حرص، د حرص نه به ځان ساتي، څه چې الله درکړي په دې باندې صبر کوه، او بل چا چې الله څه ورکړي دي په هغې باندې خوشحاله اوسه، وایي دا زما د رب د تقدیر فیصلې دي. دله چې الله څه ورکړي دي دا م الله ورکړي، ماله چې څه راکړي دا ماله الله راکړي دي. حرص به نه کوي. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي واعجاب المرء بنفسه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې چې اول ځل وحی رااله کنه، اول ځل په وحی رااله په غار حرا کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور ته راغی، نو خدیجه بیبي ته وی زملونی خدیجه په ما باندې ته راغلی د یخنی رااله کېږي، ما په کمبلو کې پټ کا. خدیجه رضی الله تعالی عنها په زر زر صادري واچولې، نبی علیہ السلام په کمبلو کې پټ کو. چې
چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام د طبیعت ښه شو نو خدیجه رضی الله تعالی عنها ته تپوس کوي زما محبوبه تعالی ولې څه چلو شو؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ټوله واقعه ذکر کړه چې نن را سره غار حرا کې دا چلو شو، زه خو ډېر وخت نه هلته عبادت کوم، خو نن را سره داسې وشو. نو خدیجه رضی الله تعالی عنها ورله تسلي ورکوي، وایي زما محبوبه ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل وی خدیجه زه یریږم زه به مړ شم، نو خدیجه به ولا تسلی ورکړي وای زما محبوبه ته چرته بد ناراضي ځکه چې ته د یتیمانو خیال ساتي، ته د کونډو خیال ساتي، ته د غریبانو مددګار نو الله به تاسو څنګه سپوروي او تا به بدراوي. ګوره لا قرآن نه دی نازل شوی، احادیث مبارکه نه دي راغلي. په هغه زمانه کې هم نبی علیه الصلاۃ والسلام د یتیمانو د کونډو ډېر خیال ساتي. د دې وجه نو ته خدیجه رضی الله تعالی فرمایي وی الله به چری تا بد نه راولي ځکه ته د الله د مخلوق ډېر خیال ساتي. د دې وجه نه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چا چې په ځمکه والا رحم وکړو اسمان والا په هغه باندې رحم کوي. نو خدیجه رضی الله تعالی فرمایي وی زما محبوبه ته به چرته خراب نه راځي، الله به پتا رحم کوي. او بیا روان کو د خپل ترزي ورقه ابن نوفل له بوست، بیا هغه د تورات لوی عالم دی، هغه ته په خپل واقعي بیان کې چې داسې چل شوی. په هر حال خبره مې درته دا کوله چې د الله د مخلوق سره رحم کول، د الله په مخلوق باندې مهربانه کېدل، خاص کر د کونډو او د یتیمانو ډېر خیال ساتل، د هغې ډېر زیات خیال ساتل، د یتیمانو ډېر خیال ساتل، د کونډو ډېر خیال ساتل. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ای زما صحابه کرامو د دوو کمزورو د حقوقو ډېر خیال ساتئ، د دوی په حقوقو کې کوتاهي ونه کوئ. چرته صحابه کرامو تپوس وکړو د الله پاک پیغمبر کم دوه کمزوري؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل یو زنانه او دویم یتیم، د دوی د حقونو په ډېر خیال ساتئ، دا کمزوري دي، دا ستا ته جواب نه دي، د دوی باندې ظلم مه کوه، د ښځې سره به هم زیاتی نه کوئ، د ښځې سره به ظلم نه کوئ. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په میدان محشر کې چې الله د بندګانو د حقونو متعلق تپوس کوي نو د سړي نه به د ټولو اول د ښځې متعلق تپوس کوي. په حقوق العباد کې به د ټول نه لومبې تپوس کې د سړي نه کېږي نو د ښځې متعلق به کېږي. الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای بنده تا لره زما دا بندۍ زما په نوم باندې حلاله شوې وه، د دې سره دې ظلم کړی دی او که انصاف دې کړی دی. لکه نکاح چې مونږ تړو که نه داسې وایو که نه دا قبوله کړې ده په نکاح شرعي محمدي سره، نو زما دا بندۍ خو تاله حلاله شوې وه زما په نوم باندې، ظلم دې ورسره کړی دی که انصاف دې ورسره کړی دی. نو د قیامت په ورځ به په حقوق العباد کې د ټولو نه اول تپوس د خاوند نه د ښځې متعلق کېږي. د ښځې سره به ظلم نه کوي، ښځې د خاوند سره د مټ اړولو نه ده، د خاوند د جواب نه ده، هغه کمزوري ده. نو دا نه چې دا ستا وینځه ده، ستا نوکره ده په کور کې، دا ستا د ژوند ملګری دی، دې به ډېر خیال ساتي، دې باندې به ستړي راځي، دې باندې به تکلیفونه راځي، دې ته به تسلي ورکوي. الله ته مضبوط پیدا کړی، هغه کمزوري پیدا کړې ده. الله ته مضبوط دې له پیدا کړی چې دې کمزوري ښځې له ته تسلي ورکړي. ته الله دې له مضبوط نه پیدا کړی چې ته په دې ښځه باندې ظلم وکړي، ته ظلم له نه پیدا کړی. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل د دوو کمزورو متعلق د الله نه ویریږئ، د دوی د حقونو ډېر خیال ساتئ، یو ښځه او دویم یتیم. د یتیم سره به ظلم نه کوي، ځکه حدیث مبارک کې راځي وایي چې کله یتیم څوک په جړا کې د الله عرش پړه کېدو شي او بیا فرشتو ته الله تبارک وتعالی فرمایي ای فرشتو لاړې شئ ښکته ځمکې ته، دا ماشوم چا په جړا کو، هغه یتیم چا په جړا کو چې ماته پلار اخیستی دی، دا څوک جړوي؟ یتیم سره به ظلم نه کوي، یتیم سره به خیرخواهي کوي څومره چې درنه کېږي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي په کورونو کې بهتر کور او غوره کور او بختور کور هغه دی په کم کور کې چې د یتیم کفالت کېږي او د هغه خیال ساتلی کېږي. دا ډېر بختور کور دی چې په کم کور کې یتیم موجود دی او دا کور والا د هغه کفالت کوي، ظلم ورسره نه کوي، زیاتی ورسره نه کوي. او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په کورونو کې بدترین کور، ناکاره کور، بې برکته کور هغه کور دی چې په کم کور کې د یتیم سره زیاتی کېږي او ظلم کېږي. دا په مخ د ځمکه بد کور دی چې په کم کور کې د یتیم سره زیاتی کېږي. نو د یتیم به ډېر زیات خیال ساتي، ځکه دا بې اسرې دی، د ده څوک نشته دی، د ده د رضا کولو هم څوک نشته دی، چې په جړا شي د ده د پخلا کولو هم څوک نشته. نو د کمزورو خلکو په خپله معاشره کې ډېر خیال ساتئ، ډېر خیال ساتئ. د کمزورو سره ظلم مه کوئ، کمزورو سره ظلم مه کوئ، زیاتې مه کوئ، الله پې ډېر خفه کېږي، الله پې ډېر خفه کېږي.
د یتیمانانو، د کونډو، د غریبانانو، د مسکینانو ډیر خیال ساتي. الله به درنه ډیر خوشاله وي. ځکه او په خپل مال کې د دې خلکو حصہ کوه. په خپل مال کې د یتیمانانو، د کونډو، د مسکینانو د دې حصہ کوه. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي د چا په مال کې چې د کمزورو حصہ وي الله دغه مال چرته نه بندوي او نه ختموي. کوم مال کې چې د نورو خلکو حصہ وي الله چرته دغه مال په دې انسان نه بندوي. ځکه دومره د یو انسان د برکت به الله تعالی دا مال درکوي. په خپل مال کې د غریبانانو، د یتیمانانو، د کونډو د دې خلکو ډیر خیال ساته. ډیر خیال ساته. سوچ وکړه کنه ځان ته لږ سوچ وکړه. ځان ته لږ سوچ وکړه. 2 ورځې بیمار شي یا چرته لاړ شي د بچو در سره څومره فکر در سره لږ غونته بیمار شي دا سوچونه کوي یاره زما د بچو بس کې چرته په مسافرۍ لاړ شي ټوله ورځ در سره دا سوچ کوي چې د وړو بس شي د ماشومانو بس شي. د کم ماشوم چې پلار نشته دغه فکر دې کړی هغه خو د سره پلار نشته دی. هغه به څومره ضرورت لري. هغه به کمې خبرې ته حاجت نه لري خو څوک یې نشته دی. نو د یتیمانانو سره ظلم مه کوئ. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي اووه هلاکوونکي څیزونه د دې نه ځان بچ کړئ. اووه څیزونه داسې دي چې دا انسان هلاکوي. نو چې نبی علیه السلام فرمایي چې انسان هلاکوي نو دا انسان په هلاکت کې شک نشته دی که نه. اووه څیزونه داسې دي چې دا انسان هلاکوي، انسان تباه کوي، د ایمان نه خلاصوي. نو نبی علیه السلام فرمایي د دې اووه نه ځان وساتئ. کم یو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الشرک بالله، د الله سره شرک کول، دې نه ځان وساته. شرک ته هلاکي، شرک ته وکړو د ایمان نه خلاص شوي. هر څه کوونکی الله دی. د الله سره په دې کائناتو کې څوک شریکو نشته دی. په هیڅ شي کې ورسره شریک نشته. په هیڅ څیز کې ځان د شرک نه وساته. دویم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي والسحر، جادو نه ځان وساته. جادو نه الله دا جادو انسان د ایمان نه خلاصوي. جادو انسان د څه نه خلاصوي؟ د ایمان نه خلاصوي. کوم انسان چې جادوګر ته لاړ او جادو یې پې وکړو ځان یې د ایمان نه خلاص کړو. د جادو نه ځان ساته. او دا جادو خلک دا ډېر نن سبا عام شوی دی. ډېر زیات عام شوی. کوونکي هم ډېر دي او چې چا لځي هغه ورلم کوي. د خلکو هم بل کار رخصه په جادو کورو منترو پسې ګرځي. او داسې خلک هم شته چې نو سره د خپل ایمان فکر شته، نو سره د بل انسان د ایمان فکر شته. دریم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، د یو مسلمان د قتل نه ځان وساته. ځکه مسلمان بې ګناه قتلول دا ځان اور د جهنم ته ورځول دي. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي و یو مسلمان قتلول په الله دومره ګران دي چې دا واړه ځمکې او دا واړه اسمانونه دي تباه شي خو چې یو مسلمان قتل نشي. مسلمان قتل کول په الله دومره ګران دي. دارنګه څلورم نبی علیه السلام فرمایي واکل الربا، سود خوړل، سود دا انسان د ایمان نه خلاص. او پنځم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اکل مال الیتیم، د یتیم مال خوړل، د یتیم مال خوړل. ځکه الله تبارک وتعالی فرمایي انما یاکلون فی بطونهم نارا، د یتیم مال خوړل دا ګیډې ته اور اچول دي. ځکه دا یتیم مال دی وخوړل د دې نتیجه دا چې اور ته بس. او شپږم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي